دی هغه مین ګیټ دی. دغه مین ګیټ نن په دې حال دی یقینا چې زما د وطن حکمران دپاره لوی سوال دی. د دغه سوال جواب به بهر حال دغه حکمران ورکوي. هغه په هره طریقه وي چې تاسو خپل بچي خپل بنګلې خپل کورونه هغه خو برابر جوړ کړي دي. خو بیا زما د دغه جومات کوم چې یو تاریخي جومات دی د هغې جومات د دروازې نن دا حل دی. احترامات او نیکې هیلې د خپل رور محمود جان عمرزی قبول کړي. ګرانو کتونکو ولاړ یم په خانپور کې چې کوم ډیم دی په هغه ډیم کې ولاړ یم. دې سایډ ته که موږ ګورو نو دې سایډ ته همدغه اوبه موجود دي او داسې که موږ د دې آبادۍ نه شاته ګورو نو بیا شاته ټوټل د اوبه دي. خو دا یو داسې ډیری ده یو داسې جزیره ده چې په دغه جزیره کې خشکه ده او د دې نه ګیر چاپېره ټوټل اوبه دي. دا یو جومات دی ډېر مزیدار جومات جوړ شوی دی. دلته را سره مشران ادیبان کوم چې زموږ لیکوالان دي هغوی را سره ولاړ دي. د هغوی نه به په دغې هکله تپوس کوو. محمود جان صاحب که موږ وګورو دا علاقه د خانپور ډیم دی او ډیره زرخیز او ډیره خشته علاقه ده. د سیل لحاظ سره هم او د لوکیشن لحاظ سره هم. بل دلته چې کوم قدرتي وسایل دي د اوبو نه علاوه دلته چې کوم دا کندرات چې کوم دي پخواني اثرات دي. بل د دې چې کوم نور معدنیات دي نو کو ګوره غیر چاپیر چې څومره انډستریل سټیټس دي یا کارخانې دي هم د دې په مدنیاتو باندې چلیږي. را به شو دی جومات ته. نو محمود جان صاحب که تاسو وګوره د دې جومات لوک چې کوم دی یا چې کوم دی کوم د دې کومه ډڼه ده نو داسې ښکاري چې دا د مغول طرز تعمیر چې څومره شوي دي څومره عمارات چې مطلب مغولو په دور کې جوړ شوي دي نو د هغې سره چې کوم دی سمون خوري. ځکه دې کې چې کوم دی پخوانی ګټه هم استعمال شوې ده او د هغې دور کوم خښته چې کوم ده او بل د دې چې کوم سټرکچر جوړ دی نو تاسو وګورئ د باچاهي مسجد یا د مغل دور کې چې کوم عمارتونه جوړ شوي شاهي قلعه شوه نو هغې سره چې کوم دی د دې هغه سمون خوري هغه جوړښت ورسره راځي. خو په کار دا چې دې له زموږ چې کوم اوقاف والا دي واکداران دي یا چې کوم اوقاف والا دي یا چې کوم د ټوریزم والا دي چې د دې جومات دوباره هغه خپل حسن هغه بحال شي. او ځکه چې مطلب دلته عبادت هم کېږي. ډومبنۍ خو دغه عبادت خانه ده نو عبادت خو پکې کېږي ځکه چې مطلب پورونه مسلې پکې شته. خو دلته چې د اوبو تنظیم وشي او باقاعده چې کوم دلته لایټینګ وشي او د دې دا چې کوم غیر چاپېره کوم ماحول دی دا صفا شي او به اسیت عبادت خانه چې کوم دی هم دغه کېږي. او بل لکه مطلب چې کوم سیلانه دلته خلک راځي نو هغوی ته به دا احساس کېږي چې زموږ مشرانو موږ ته کومې اساسې پرېښوستې دي او په کوم طرز یې پرېښوستې دي. دا چې کوم دی ګوره دا یو شاهکار دی دا جومات دا طرز تعمیر. نو دې باندې کوم دی څومره مطلب هغه وخت کې پیسه شوي لګېدلې ده خرچه شوې ده او څومره په ښه طریقه په هنر چې کوم دی دا جوړ شوی دی. نو په کار دا چې زموږ کوم د دې واکداران دي یا اوقاف والا یا ټوریزم والا چې هغه دې طرف ته پام وکړي او د دې جومات چې کوم دی رنګ روغن شي او د دې ګیر چاپېره چې کوم نور نوې آبادي غواړي یا مطلب سمون غواړي نو چې په هغه طرز باندې وشي نو مونځ هم پکې کېږي. او د هغې نه علاوه چې کوم دی مطلب د دې تاریخ چې کوم دی مطلب وضاحت وشي چې دا چا جوړ کړی دی او په کوم دور کې جوړ شوی دی. نو سیلانیان به چې کوم دی راځي د هغې نه به خوندونه مخلي او هغوی ته به چې کوم دی معلومات هم کړي او عبادت هم پکې کېږي. سیلانیان به راځي یقینا چې دې ته سیلانیان صرف مسلمانان سیلانیان به نه راځي بلکې دې کې د داسې ملکونو سیلانیان به راځي چې هغه خلک اسلام سره د مذهب سره هغه تعلق نشته څنګه چې د یو مسلمان هغې سره تعلق وي. بیا چې زما مسجد په داسې حالاتو کې وویني نو یقینا چې د افسوس خبره ده او هغوی ته به په افسوس ورځي بلکې هغوی به زموږ په باره کې یو رای قایموي او هغه رای به بیا دا وي چې مسلمانان د خپلو عبادتګاهانو خیال څنګه ساتي. څه وایې دا جومات او د دې جومات نه غیر چاپېره ټولې اوبه د جومات ضرورت څنګه محسوس شو موږ به په مفروضو باندې خبرې کوو. محمود جان صاحب ډېره مننه. د ټولو نه اول خدا به ووایم چېرې دې ځای ته موږ نن راغلي یو په کوم شکل کې یو ګیدرینګ شکل کې راغلي یو ټور په شکل کې د APM ریډیو امید 400 لخوا نو د هغوی هم مننه کوو چې دې ځای ته رالو. بل تاسو چې دا کومه خبره کوئ نو دا علاقه څومره چې هم ده تاسو که خیال کړي چې خانپور بازار سره موږ راتاویږو نو دغه ځای کې یو بورډ دې سایډ ته لګېدلی به ماله هسټاریکل سایټ دی تاریخي ایریا ده ټوله. بل دا کوسار د غرونو سلسله ده لړۍ ده په دې باندې دلته کې څومره ځای په ځای موږ
دی چې راتلونو سټوپاګانې دي او ځای په ځای هماغه تاریخي کندرات او آثار دلته کې نور هم شته او هغه د هغې دور سره تعلق ساتي کوم چې د اسلام نه مخکې دور دی د هغې دور د بودھ مت او د هندو مت آثار دي پکې د کوشاني دورې د ساکایي دورې څومره چې په دې علاقو باندې تیر شوي دي خو دلته کې موږ راځو جومات له نو جومات خو ښکاره خبره ده چې دا د اسلامي عبادت خانه ده جومات دی په دې کې دلته کې داسې هم موږ واورېدل د دې ملګرو نه د دې ځای د علاقایي خلکو نه چې دا علاقه ټوله چې دا په 1988 کې په دې باندې شروع شوې ده او په 15 کې بیا د افتتاح شوې ده نو په هغه دور کې دا یو کولو او ګونجان آبادي و په دې ځای کې بل دا ځای هم داسې دی چې د غرونو د منځ وادي ده نو خامخا ښکاره خبره آبادي و په دې ځای کې نو د هغې لپاره د جومات ضرورت هم محسوس شوی دی د جومات طرز تعمیر ته چې موږ ګورو څنګه چې قیصر علي شاه صاحب خبره وکړه انتهایی پخوانی زمانې ځکه معلومیږي چې موږ چې دې خوځونو اسلامي دوره کې موږ سره داسې طرز تعمیر په د مغولو په دور کې موږ سره د بابر باچا نه ولا تر د اخري وخت پورې چې کوم د بادر شاه ظفر د مغولو وخت هغه وخت پورې موږ سره داسې امارات ملاويږي هلن کې دا یو داسې خبره ده چې موږ ته مغول طرز تعمیر وایو خدا د ایشیا خپل طرز تعمیر دی موږ وګورو په ګنداره تهذیب کې چې څونه آثار موږ سره ملو شوي دي هغه هم دا طرز تعمیر دی په دې طریقه باندې دي خو موږ سره لیټیسټ دور چې کوم دی نو هغه د مغولو تیر شوی دی نو موږ او هغه د ګنداره تهذیب چې کوم طریقې دي لکه موږ وګورو په دې کې د بودھ مت څونه سټوپاګانې دي صرف په دې ځایونو کې نه څونه چې د پښتونخوا د سیمه د ګنداره علاقه د موږ د دې په سطح باندې وایو نو ټولې عمداسې آبادۍ دي دا منارې دي دا میرابونه دي دا نو د هغوی د سټوپو هم دغه ډیزاین دی څنګه په بشکلاوتي کې ملو شوي دي نو هغه هم دغه په ډیزاینونو باندې دي داسې په پېښور کې چې کومې ملو شوي دي داسې په سوات کې په تخبې کې چې کوم دي ټول هم په دې طریقه باندې دي خو د ټولو نه اصل خبره موږ دې له راځو چې موږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو او دا ته بالکل ستاسو د چینل په وساتت سره موږ دا غوښتنه کوو چې دا یو خو د پښتنو علاقه ده د پښتنو سیمه هم ده نو او بل دا یو زمونږ عبادت خانه ده دلته کې خلک راځي او تاسو چې څنګه خبره وکړه چې دلته کې صرف مسلمانان نه راځي غیر مذهب هم دلته کې راځي نو دې کې د حکومت لپاره هم یو دونه پازیټیو سایډ پروت دی چې ډیر آمدن د دین حاصلې دي شي چې دی له هغوی توجه ورکړي او دې ځای کې یو پکنیک سپاټ جوړ شي دې ځای کې ځکه چې دلته څومره خلک چکر له راځي نو دې ځای کې تاسو نږدې وګورئ موږ دغه ځای نه شروع دې ځای کې چېرته دې ایریا کې جومات نشته او ډیر زیات خلک هم دې خوا راځي او هر سړی دا ضرورت محسوسوي چې موږ جومات ته لاړ شو عبادت وکړو د مانځه ټیم شو د ماسپښین مانځه ټیم دی موږ په خپله باندې مانځه اراده ده نو پکار دی چې دا ځای ودان شي دې کې د اوبو تنظیم وشي او د دې نه دا یو په دوه ښکلي کړی شي ځکه چې د هغې حکومت ته دغه پیدا ده چې هغوی ته به هم د دې مدنځي ټوریزم په اړخ باندې به خبره وکړو چې دغه پیدې دي ټولې نو ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو دا خبره راوچته کړه موږ له هم دا موقع راکړه چې موږ په دې باندې څو خبرې وکړو ډېره مننه مو کوم ګرانو کتونکو زه به درته دا ووایم چې د پاکستان کوم وسایل دي او کوم قدرتي وسایل دي هغه خو زموږ سیاستدانانو یوړل په یو ملک او په بل ملک او ځان له پې محلونه او ځان له پې دغه جوړ کړل زموږ ملک بدقسمته ملک په دې دی چې په یو ملک کې څلور داسې څیزونه دي چې هغه وي هغه ملک چېرته هم نشي خرابېدی دغه څلورو څیزونو باوجود زمونږ ملک نن ډیپالټ طرف ته روان دی زمونږ نن ملک کې نن د غربت اخري حد دی زما ځوان نن هم په دوبۍ او اماراتو کې او په بار ملکونو کې هغه په 15 او 14 چت کې هغه لګیا دی مزدوري کوي دا پکنیک سپاټونه دي او دغه څلور څیزونه هم تاسو ته یاد کړم په یو ملک کې غریزه سلسله شته او په پاکستان کې غریزه سلسله شته په یو ملک کې د دریابونو یو سیستم شته او په پاکستان کې د دریابونو یو سیستم شته په یو ملک کې میدانی علاقه شته بالکل په پاکستان کې میدانی علاقه شته په یو ملک کې څلور موسمونه شته په پاکستان کې بالکل څلور موسمونه شته د دې باوجود پاکستان ځوان د پاکستان تعلیم یافته ځوان هغه ډیګرۍ په لاس کې نیولې دي په یو در او په بل در او د پاکستان ځوان په اماراتو کې په دوبۍ کې په سعودي کې په نورو ملکونو کې هغه روان لګیا دی اووم او اتم چت ته بلاکونه خیجي تاسو ته دا لږ ښیم دا دومره زما په خیال خواري نه غواړي ټوریزم والا دي اوقاف والا دي دا دومره خواري نه دي دا د دې هغه مین ګیټ دی دغه مین ګیټ نن په دې حال دی یقینا چې زما د وطن حکمران دپاره لوی سوال دی د دغه سوال جواب به هر حال دغه حکمران ورکوي هغه په هره طریقه وي چې تاسو خپل بچي خپل بنګلې خپل کورونه هغه خو برابر جوړ کړي دي خو بیا زما د دغه جومات کوم چې یو تاریخي جومات دی د هغې جومات د دروازې نن دا حل دی محمود جان عمرزی اجازت غواړي د لوی الله